دا ستنې ولګېدلې په دې کې لایټس هم ولګېدلو نو چې رڼا یې نه ورکوله نو بیا دې کې بل د دوی څه مقصد کم از کم 1 کروڑ 28 لاک روپۍ لګېدلې دي. ته ووایه چې یوه میاشت دا ولګېدل بعد د هغې نه د لایټس انکول ولې بند شو ټیمې څه دوکان خو نه دی که نه چې یو سړی چلوي او د ده سره پیسې نشته به د شی بند کړو ټیکس غونډېږي هغه پیسه چېرته ځي هر څه ته په حکومت باندې مه وراړه دا د اپوزیشن کار هم دا وي چې چېرته کې حکومت کم ځای کې غلطه پالیسي جوړوي حکومت چېرته کې په غلط ډایرکشن کې روان وي حکومت په یو ځای کې مسله نه حل کوي اپوزیشن به په اسمبلی کې دننه هم احتجاج کوي په بهر په روډونو باندې به احتجاج کوي تا تر اوس ساعته پورې د دې لایټس لپاره چېرته څه احتجاج کړی دې کې خو چې ته یو جنډه ولګې تاسو وګورئ که نه نو ته وایي 50 لاک روپۍ راکړه په دې کې چې ته یو بورډ ولګې یو بورډ په منځ کې دا یو پوسټر چې ولګې دا تا لسې لګوي د دې به ته وایي 100 لکه راکړه ټیمو صاحب هم ښه سړی دی ناظم صاحب هم مونږ دا نه کړو ټیمو صاحب ښه سړی دی ستا سټریټ لایټ بلیږي ولې نو بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت په ضلع چارسده کې د تحصیلي تنګي په مین روډ باندې د تنګي د ټیچکیو هسپتال مخې ته ولاړې ما دلته کې روډ جوړ شوی پولس هم لګېدلي دي خو په هغې کې چې بیا لایټس دي سټریټ لایټس نو دا تقریبا چې یوه میاشت لګېدلي وو بل شوي وو او بیا د هغې نه پس دا نه لګي السلام علیکم طاهر وعلیکم السلام د ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې دا ستنې ولګېدلې په دې کې لایټس هم ولګېدلو نو چې رڼا یې نه ورکوله نو بیا دې کې بل د دوی څه مقصد دی هغه راته ووایه زه خو اوله ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او د تنګي یو اهم ستونزه چې چونکې دا د دې ټول تنګي د عوامو مطالبه وه ځکه چې په دې باندې په کروړو روپۍ لګېدلې دي تاسو خبره وکړه چې لکه مثال خبره صرف سټریټ لایټ په نوم باندې لګېدلې دی خو چې د هغې کومه پیده ده او خلکو ته پیده رسد دی چونکې هغه د رڼا په شکل کې دی نو تر اوسه پورې خلکو ته نه دی میلو شوی څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ووي چې دا صرف یوه میاشت لګېدلی دی نو دا زموږ د تنګي دپاره یو داسې ناکام منصوبه وه چې د دې دورانیې صرف یوې میاشتې پورې وه د هغې نه بعد چې کوم دی نو خلک د دې نه مستفید نه شو بل خو دا وایي چې په دې باندې ټوټل څومره پیسې راغلي دي او چې دوی یوې میاشتې لایټس انکولل نو دې د څه ضرورت بیا دونه خرچه کولو ته ګوره جي داسې ده زه به دې ټایم کې چونکې زه صرف د تنګي د عوامو جنګ کوم د عوامو هغه ترجماني کوم دې ټایم کې به مونږ زما چې کوم رونه دا زما اواز اوري نو برای مهرباني زمونږ دا ویډیو او زمونږ دا خبرې به په اټو سره نه اټیچ کوئ چونکې دا د تنګي د عوامو د ټکس پیسې دي په دې باندې کم از کم 1 کروڑ 28 لاک روپۍ لګېدلې دي د 2022 کې د 2022 نه د دې شروعات شو 1 کروڑ 28 لاک روپۍ د دې شروعات په 2022 کې شو په 2023 کې دا کمپلیټ شو د دې پیسې دا د بیوټیفیکیشن فند چې څه ته د ښکلا فند ویل کېږي او دا صرف د ایم سی ایریا دپاره دا د ډي سی اف د طرفه د تنګي ایم سی چونکې دا ایم سی دا تنګي دا هیډ کوارټر دی زموږ ټول تحصیل دی خو دا یونین کونسل تنګي دا د دوی د میرر او دا ایم سی ایریا ده نو دا د دې د ښکلا پیسې وي چونکې دا سټریټ لایټ هم دا د علاقې او د تنګي په ښکلا کې د یو خپل کردار ادا کو نو دا صرف د یوې میاشتې پورې لګېدلي هغه ټیم سره الحمدلله زمونږ به اوس هم د دې باره کې یو اپلیکیشن پروت دی چې موږ دا مطالبه کوله چېرې تاسو مهرباني وکړئ بجلی چونکې ګرانه ده او موږ ته پته ده چې بیا به د بل د ورکولو هغه طاقت زموږ ټیمې نه لري سوال درنه طاهر صاحب دا کوم چونکې پروګرام زما سیاسي نه دی تاسو سره معلومات دي ځکه مې په پروګرام کې ځان سره شامل کړی دا راته ووایه چې یوه میاشت دا ولګېدل بعد د هغې نه د لایټس انکول ولې بند شو اصل کې جی هر کله چې یو کار کیږي په کار داره چې د هغې صحیح سوپرویژن وشي د هغې دپاره انجینر ټیکهدار اکیني او وګوري چې د دې به ښه ریزلټ او بد ریزلټ څه راځي ځکه چې د هر یو کار پازیټیو نیګیټیو وي په کار دا وه چې د هغې دپاره دا سوچ کړی شو چې یاره زه دا سټریټ لایټ لګوم د دې به بل پیمنټ په څوک کوي زموږ ټیمې اوس چې کوم دی نو کم از کم د ټیوبلو 2 کروڑ سره پاسه دیوالیه ده دونه بل په موږ باندې بقایه دی ولې دیوالیه دا خو چونکې موضوع رانه بل سایډ ته ځي ستا خبرې مقصد دا دی چې ټیمې سره د دې بل ورکولو پیسې نشته ګوره چې دا یو میاشت ولګېده د دې کرنټ بل 6 لکه روپۍ راغی زموږ ټیمې سره هغه اساسي نشته هغه انکم نشته چې د دې بل پیدا کړي زما مطالبه اوس هم دا ده هغه ټیم بل کومه چې د ټیمې سره پیسې نشته نو هغه به لایټس نه لګوي ګوره جی
لایټس په لګی زه خو تاسو ټیمې څه دکان خو نه دی کنه چې یو سړی چلی او د سره پیسې نشته به د شی بالکل بند خبره کو په دا سر خو یو سترګو. اداره ده یو بالکل ډپارټمنټ منم. دی دا خو لا وړه خبره ده حد تر دې چې زمونږ په دې تیر کال کې مونږ ته څلور ځله زمونږ ټي ویلې بندې شوې په دې وجه باندې چې مونږ سره د بل هغه طاقت نو مونږ سره نو ټیمې سره خو زه خو بیا خبره کوم چې یاره برای مهرباني زمونږ دا خبرې به سیاست سره نه ټچ کوئ صفا صفا راته وایه سیاست پرېږده حقایق راته ووایه حقایق دا دي چې زمونږ ټیمې دې ټیم کې کم از کم 4-5 کروڑ روپۍ دیوالیه ده مونږ سره هغه انکم نشته چې زمونږ ټیمې په خپلو خپو باندې ودرېږي د دې کم از کم د یوې میاشتې 6 لک روپۍ بل راغی بیا چې هغوی خپل ځان ته وکتل ټیمې ډپارټمنټ چېرې موږ د دې بل نشو پې کولی نو د دې په وجه باندې دا اوسه پورې بند دي هغه ټیم سره هم زموږ دا مطالبه وه اوس هم ده او بیا هم ده چې دا څومره پولونه دي خیر دی که په یو ټیم باندې نشي کېدی نو شپږ اته پوله دی دا سولریزیشن شي او د خلکو له دی چې کم دی نو د سټریټ لایټ چې کومه پیدا ده د خلکو له ورکړي چې زمونږ دلته کې تحصیل ناظم ناست دی کم از کم 2 کالو شو دی چونکې په ضمني الیکشن راغلی دی د دې نه مخکې زمونږ په یا سالار صاحب و دې دې ما ته دا وښیي چې 200 پورې د بجټ اجلاس په 2 کاله کې نه دی کړی دا خو چې ګوره دا خو ګوره د تحصیل کونسل چې دا یو وړی اسمبلی وي د تحصیل کونسل دا اسمبلی وي په دې کې به چې کم دی د هر یونین کونسل او د هر ویلیج کونسل نمایندګي وي ابا هلته کې یو مسله پیش کړي د دې دپاره به چې کم دی نو هغوی ټولې خپلې رایې ورکړي په مشاورت باندې به دا تحصیل دا چلیدي شي که یو کس وایي چې نه زه به په ځان له باندې دا تحصیل چلوم نو دا د هغه غلط فهمي ده په کار دا ده چې بیا هغه لاړ شي خپل وزیر اعلی صاحب سره کینی خپل ام پی ایس صاحب سره کینی خپل بلدیاتي منسټر سره کینی خپل منی سره کینی او د دې دپاره په یو ترجیحي بنیادونو باندې دې له چې کوم دی نو د فنډ انتظام وکړي او دا مسله پې حل کړي صحیح ده طاهر جانه یو خو راته ده ووایه چې ته به چېرې ټیمې سره پیسه نشته نو ټیمې ټیکس نه ټولوي که ټیکس ټولوي هغه کم دی وجه څه ده چې دوی تر بیا د بل د ورکولو پیسې ورسره ني اصل کې جی دا څومره چې تاسو په دې روډ باندې دا بوډونه یې نه که نه دا ګاډو والی نه نو د دې ټولو نه ټیکس غونډېږي څومره چې دي خو زه خو تاسو ته ده ووایم چې دلته کې مثال خبره ټیکس غونډېږي هغه پیسه چېرته ځي دوی وایي چې یاره زموږ سره سټاپ کم دی تاسو د سټریټ لاین نه علاوه که تاسو وګورئ نن ټول تنګې ګندرې د ډیرانونو ډک دی کوم چې مین ډرینونه دي چونکې دا د مونسون بارانونو موسم په دې کې چې کم دی نو زمونږ اوسه پورې مین ډرینونه چې کم دی نو دا په باري مشینګرو باندې نه دي پاک شوي نو موږ ته په ټیمې کې ډېرې زیاتې مسلې دي خو بیا به هم هغې خبرې له راځو چې دلته کې چونکې حکومت د چا دی دا د هغوی ذمهداري ده دا د اپوزیشن کار هم دا وي چې چېرته کې حکومت کم ځای کې غلطه پالیسي جوړوي حکومت چېرته کې په غلط ډایرکشن کې روان وي حکومت په یو ځای کې مسله نه حل کوي اپوزیشن به په اسمبلی کې دننه هم احتجاج کوي په بهر په روډونو باندې به احتجاج کوي تا تر اوس ساعته پورې د دې لایټس لپاره چېرته څه احتجاج کړی دی زما د چینل نه علاوه زما د مایک نه علاوه تا په دې چېرته کې مخکې خبرې کړي دي ډېره ښکلې خبره وکړه په سیاست کې چې اپوزیشن نی که نه بیا د هغې سیاست مزه ني ستاسو ډېر ښکلی سوال وکړه ما تاسو ته په خپلو خبرو کې ووې چونکې دلته کې بلدیاتي نظام دا د خپو لاندې شوی دی دلته کې 4 کاره برابر شوي دي اوسه پورې چې کم دی نو د 1 روپۍ فنډ حد ترجیح ما تاسو ته ده ووې چې تر اوسه پورې زموږ تحصیل ناظم په کمې کرسۍ باندې ناست دی هغه اجلاس قدر ته هغه نه راغواړي صاحب له اپلیکیشن ورکړی دی خو چونکې دا ټول په میل میلاب باندې شوي دي ټیمو صاحب هم چې کم دی نو دا نه غواړي چې یاره ځکه چې همدا د دوی کمې ناکامې دي دا به بیا خلکو ته په نظر باندې راشي دغه ښه دې کې ګوره تا بیا ځان لګی اپوزیشن ایکسپوز کې د هغې وجه دا ده چې تا ته دام پته ده ټیمو او ناظم میلاو دي په خپل منځ کې دام وی بیا دا وی چې د دوی ناکامیانې هم دي د هغې نه علاوه ستا په یونین کونسل تا له ووټ درکړی دی تا له د دې دپاره درکړی چې ته مسلې حل کړي تا د خپل یونین کونسل چېرته کې راویستی دی دا موډ دې پې بلاک کړی دی چېرته کې احتجاج دې ریکارډ کړی دی تاسو چې کومه خبره ده د احتجاجه پورې الحمدلله د ډي سي صاحب پورې د وزیر بلدیات پورې د تحصیل ناظمه پورې د ټیمو پورې د ایسي پورې زمونږ به ریکارډ پروت دی یو خبره تا ته بیا هم کوم د دې باوجود هم ټیمو صاحب هم نن سبا د ټیمې په ګاډي کې ګرځي تحصیل ناظم هم د ټیمې په ګاډي کې ګرځي په کار دا وه چې دوی د اخلاقو مظاهره کړې وه او د ټیمې د سرکار چې کوم 2 ګاډي دي خو هغه د ټیمو صاحب دی او که د تحصیل ناظم دی په کار دا چې دی پرېښي او د ټیمې تو درولي چېرې زموږ چونکې په دې باندې خرچه راځي نو زه کو 200 لیټره دي او کو 300 نو دا خو به د عوامو ته څه ناصري په دې کې میلو شي که نه صحیح ده طاهر جانه ښکلې خبرې دې وکړه قدرمنو کتونکو دا وخت را سره یو بل مشر ولاړ دی د دوی نه هم تفصیل اورو چې دوی د سټریټ لایټس په حوالې سره څه خیالات دي مشره د ټولو نه بل خو زموږ د کتونکو سره خپل ځان متعارفي کړه بسم الله الرحمن الرحیم لومړي خو ستاسو شکریه ادا کوم
چې تاسو راغللی او زمونږ تپوس هم وکړو. زما سمین جان نوم دی، ملګرو ډسټرکټ پرزیډنټ یم ما، ملګرو استادانو. دا کوم دغه چې لګي دی خو بس یو میاشت کار کړی غالبا، او بس بیا خو چې مونږ په دې لار د شپې زه واک کوم، دا اوس هم روان یم واک له، دا خو چېرته مونږ بل ونه لیدله. صحیح ده. دا سمین جان صاحب ویل کېږي دا چې مونږ ته د ملګرو وویل چې ټیمې سره پیسې نشته، د 6 لک روپۍ بل راغلی او د هغې د وجې نه دوی دا نه کوي. نو ټیمې دوی خو وي چې ټکسونه ټولوي خو هغومره نه، اصل حقیقت څه دی؟ ګوره هغه به ناظم صاحب تاسو ته ویلي او دوی ته به د اندروني ټوله ښه پته وي، خو زه ته یو خبره کوم که نه، دا خو په خپل شی ګټي. دې کې خو چې ته یو جنډه ولګې تاسو وګورئ که نه، نو ته وایي 50 لک روپۍ راکړه. په دې کې چې ته دا یو بورډ ولګې، یو بورډ په منځ کې دا یو پوسټر چې ولګې دا تا لسې لګي، د دې به ته وایي 20 لکه راکړه. د دې خو دونه د دې خو خپل د رستونو دونه بدن دی چې غالبا چاته اجت نشته دی د دغه د بل ورکولو زما په خیال چې چاته اجت نشته دی، دا هسې لګوي، هسې خو لګوي دونه سرکاري بدماشان په سبا نه غورځوي، هر څه نه ماتوي. وروره د دې خپلې پیسې دي، مونږ په چا بندغه نه کوو. ټیمو صاحب هم ښه سړی دی، ناظم صاحب هم مونږ دا نه کوو. ټیمو صاحب ښه سړی دی، ستا سټریټ لایټ بلیږي ولې نه؟ نو وس پې نه کېږي، خو زه ورته څنګه وس نه کېږي؟ د دې ځای نه ورته وایم ستاسو په وساطت ورته وایم ټیمو صاحب ته وایم چې ټیمو صاحب د دې خپله مدن شته دی، د دې د مدن نه دا فورن ټیکه چې د تنګي خلک ته نه مستفید شي. مونږ خو دونه ټیکسونه ورکوو، تا ته پته ده که نه، چې الو کوو هم پیسې دي، چې قدم ایږدو هم ټیکسونه دي. نو دا ډېره ناشنا خبره وکړه چې دلته کې یو جنډه لګې یا یو بینر لګې، یو فلیکس لګې، نو د هغې هم تقریبا چې 20 لک او 50,000 روپۍ اخلي. بلکې ایون په یوه ستنه کې چې ته د دریو پاټو لګې که نه، د دریو واڼو نه پیسې د 3 واڼو نه اخلي. دا به دوی د پیسو ګټلو یو نوی شی جوړ کړی دی، بس کاروبار پې روان دی ښه مزېدار. او که ته په تیاره کې واک کې او که په رڼا کې کوې، هغې ستا د واک سره دغه څه کار دی؟ خپل کار کوه. ګوره تاسو زه یې خبره کوم که نه، تاسو وګورئ دا بورډونه لګېدلي دي که نه، دغه د ډاکټر درشاد دا بورډ دی، علي میډیکل وړوکی بورډ دی، د دې نه نه ټیکس اخلي. څونه ټیکس دی علي؟ یاره د دې په 20 سره نه رضا کېده، 20,000 په 20 سره نه رضا کېده، چې دا میاشتې وکړه دوه. ناظم صاحب ورته وایي ټیمې سره پیسې نشته دی، سړي خو عجیبه انکشافات وکړل چې د یو جنډې تا نه 50,000 روپۍ اخلي، او په دې کې خو تقریبا چې یو 10 جنډې راځي. ګوره د دې خو خیر اوس خو دا غالبا نشته، به د الیکشن ورځو کې دا په لکونو روپۍ د ورځې ګټي.